بسم الله الرحمن الرحیم. د ناقص او د لفیف د مشکل گردانونو د حل په سلسله کې دا زمونږه 10 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د نفی تاکید بالن د هغې د گردانونو او فعل مضارع منفی کم گردانونه دي د ناقص او د لفیف نه د هغې د یادولو دپاره به مونږه نمونې ذکر کوو. دینه مخکې درس کې مونږه دا خبره کړې وه چې د فعل مضارع کم گردان دی نو ته دې آخر دا په درې قسمه باندې دی. د فعل مضارع په گردان کې 15 صیغې داسې دي چې هغه د ضمیر بارز نه خالی دي، او کله چې دغه 15 صیغې دا د ناقص او د لفیف نه راشي نو ته دې په آخر کې به حرف علت وي. دویم قسم مونږه د فعل مضارع د گردان د آخر دا ذکر کړی و چې 7 صیغې داسې دي چې د هغې په آخر کې نون اعرابي وي، او دریم قسم مونږه دا ذکر کړی و چې په دې کې 2 صیغې داسې دي چې هغه مبني دي او هغه یوه د جمع مؤنث غایب صیغه ده او بله د جمع مؤنث حاضر صیغه ده. بیا تیر درس کې مونږه دا خبره کړې وه چې کله د ناقص او د لفیف کومه فعل مضارع ده په دې باندې مونږه لم داخل کو نو لم د کومو 15 صیغو په آخر کې چې حرف علت دی نو دغه حرف علت غورځئ، د 7 صیغو نه نون اعرابي غورځئ او په 2 صیغو کې عمل نه کوي. نو لن او لم دا په دې 2 قسمونو کې مشترک دی، یعنی څنګه چې لم د 7 صیغو نه نون اعرابي غورځئ او په 2 صیغو کې عمل نه کوي نو دغسې لن هم د 7 صیغو نه نون اعرابي غورځئ او په 2 صیغو کې عمل نه کوي. د لن او د لم کم عمل دی نو دا په هغې 15 صیغو کې مختلف کیږي. د کومو 15 صیغو په آخر کې چې حرف علت دی او هغه موږ سره یو د واحد مذکر غایب صیغه ده، د واحد مؤنث غایب صیغه ده، د واحد مذکر حاضر صیغه ده، د واحد متکلم صیغه ده او د جمع متکلم صیغه ده. کله چې لم مونږ په دې 15 صیغو باندې داخل کو نو د دې په آخر کې چې کوم حرف علت دی نو دغه حرف علت دا به غورځېږي. د دې بالمقابل کله چې لن دا مونږ په دې 15 صیغو باندې داخل کو نو کچرې دغه حرف علت یا و یا وو نو لن به دیله نصب ورکوي، او کچرې الفو نو بیا به پکې لن څه عمل نه کوي بلکې په دغه صورت کې به بیا فتحه تقدیري وي. د یا مثال موږ سره دی لن یرمیه، لن ترمیه، لن ترمیه، لن ارمیه، لن نرمیه. دې 15 صیغو له لن نصب ورکړی دی. د و مثال موږ سره دی لن یدعوه، لن تدعوه، لن تدعوه، لن ادعوه، لن ندعوه. دې 15 صیغو له لن نصب ورکړی دی، او کچرې که د دغې 15 صیغو په آخر کې الف وي نو په دغه صورت کې به فتحه تقدیري وي. نو دا به موږ سره شي لن یرضوه، لن ترضوه، لن ترضوه، لن ارضوه او لن نرضوه. نو د نفي تاکید بالن چې څومره گردانونه دي د ناقص او د لفیف نه نو د هغې د یادولو دپاره دا خبره ضروري ده چې مونږه دا 3 گردانونه یاد کو: د لی یرمیه گردان، د لی یرضوه گردان او د لی یدعوه گردان. نو موږ سره به د لی یرمیه گردان شي لی یرمیه، لی یرمیه، لی یرمو، لن ترمیه، لن ترمیه، لی یرمینه، لن ترمیه، لن ترمیه، لن ترمو، لن ترمیه، لن ترمیه، لن ترمینه، لن ارمیه، لن نرمیه. د لی یرضوه گردان به موږ سره شي لی یرضوه، لی یرضویا، لی یرضوو، لن ترضوه، لن ترضویا، لی یرضوینه، لن ترضوا، لن ترضویا، لن ترضوو، لن ترضوی، لن ترضویا، لن ترضوینا، لن ارضوا، لن نرضوا. او لن یدعوه گردان به موږ سره شي لن یدعوه، لن یدعوه، لن یدعو، لن تدعوه، لن تدعوه، لن یدعونا، لن تدعوه، لن تدعوه، لن تدعو، لن تدعي، لن تدعوه، لن تدعونا، لن ادعوه او لن ندعوه. نو کوم طالب علم چې د لن یرمیه گردان یاد کو نو دا گردان به طالب علم لا هغه فایدې ورکوي کومې فایدې چې مونږه د یرمی د گردان ذکر کړی وي. نو دې لپاره دا خبر هم ضروري ده چې مونږ او تاسو ته دا یاد وي چې د یرمی گردان څه فایدې ورکوي.
د یرزوا ګردان څه فایدې ورکوي او د یدعو ګردان دا څه فایدې ورکوي، او دا غالبا مونږ به 5م، 6م او 9م درس کې په دې باندې تفصیلي بحث کړی دی. نو کوم طالب علم چې د لی یرمیه ګردان یاد کو، نو دا به طالب علم له هغه فایدې ورکوي کومې فایدې چې د یرمی ګردان ورکولې. خو د یرمی په ګردان او د نفی تاکید بالن په دې ګردان کې به فرق دا وي چې د دې په شروع کې به لن وي، او د اخر نه به فرق دا وي چې د 5 صيغو په اخر کې به نسب وي، او د 2 صيغو د اخر نه به چې کله په موږ لن داخل کو نو نون اعرابي دا به غورځيږي. نور دا دواړه ګردانونه دا یو شانتي دي. کم طالب علم چې د لی یرزوا ګردان یاد کو، نو دا به هغه طالب علم لا هغه فائدې ورکوي کومې فائدې چې د یرزوا ګردان ورکولي. خو فرق په دې دواړو کې دا دی چې د نفي تاکید دا کم ګردان نو ته دې په شروع کې به لن وي، او د 2 صيغو په اخر کې چې کومه نون اعرابي ده نو دغه نون اعرابي دا به غورځيږي. کوم طالب علم چې د لی یدعو ګردان یاد کو، نو دا به طالب علم له هغه فایدې ورکوي کومې فایدې چې د یدعو ګردان ورکولي. خو فرق پکې دا دی چې د یدعو کم ګردان دی نو د هغې په شروع کې لن نو، او د نفي تاکید بالن کم ګردان دی نو ته دې په شروع کې به لن وي، او دغه 5 صيغې کوم چې د ضمیر بارز نه خالی دي نو ته دې په آخر کې به د و له مونږ نصب ورکو، او د 2 صيغو نه به نون اعرابي غورځو. نو دا مونږ سره د ناقص او د لفیف د نفي تاکید بالن د ګردانونو د یادولو دپاره 3 نمونې شوې. یو د لی یرمیه نمونه، دویمه د لی یرزوا نمونه، او دریمه د لی یدعوا نمونه. اوس په دې حصه کې به مونږ د فعل مضارع منفي کم ګردانونه دي نو د هغې د یادولو اسانه طریقه دا به مونږ ذکر کوو. خو د دغې طریقې د ذکر کولو نه مخکې دا خبره ضروري ده چې مونږ په لای نفي کې او په لای نهي کې فرق وپیژنو. نو په لای نفي او لای نهي دا چې کله په مضارع باندې داخل شي نو ته دې په معنی کې هم فرق شته دی، او کم لفظي عمل دی نو په هغې کې هم فرق شته دی. د لای نهي مطلب دا دی چې ته دې په ذریعه باندې مونږ د یو کار نه منع کول کو. مثلا مونږ وایو لا یضرب یا لا تضرب، توال مکوه، نو دې کې مونږ د مخاطب دا د کار کولو نه منع کړی دی. او لای نفي په هغې کې د کار نه منع کول نه وي، بلکې هغه مونږ ته صرف دا وایي چې دا کار دا نه دی شوی. مثلا دغه لا تضربو دی، په دې باندې مونږ لا داخله کړه، نو بیا به معنی دا شي چې ته وال نه کې او نه به وال وکړي. نو د لای نفي او لای نهي چې کله دا په مضارع باندې داخل شي نو یو خو ته دې په معنی کې فرق شو چې لای نهي په هغې کې مونږ د یو کار نه د منع کولو دپاره راځي، او لای نفي چې کله په مضارع باندې داخل شي نو هغه مونږ ته دا وایي چې دا کار نه دی شوی. دویم فرق چې کله دا به فعل مضارع باندې داخل شي نو په لفظونو کې هم کم عمل دی نو په هغې کې هم فرق دی. کم لای نهي ده نو دا که به فعل مضارع باندې داخل شوه نو هغه 5 صيغې چې د هغه د ضمیر بارز نه خالی دي، نو که چېرې ته دغې په آخر کې پیښ شو نو لای نهي وله جزم ورکوي، او که ته دغې 5 صيغو په آخر کې حرف علت نو د هغې نه حرف علت غورځوي، او دغه 2 صيغو نه نون اعرابي غورځوي، او په 2 صيغو کې عمل نه کوي. او چې کله لای نفي مونږ به فعل مضارع باندې داخل کو نو دغه لای نفي به فعل مضارع کې لفظي هیڅ عمل نه کوي. د مضارع ګردان چې څنګه د لای نفي د داخلېدلو نه مخکې نو د لای نفي د داخلېدلو نه وروستو به هم هغه ګردان برقرار وي. نو اوس که مونږ یرمی یا یرزوا یا د یدعو ګردان دا فعل مضارع منفي ته اړو نو مونږ به صرف دا وکړو چې په شروع کې به مونږ لا داخله کو. نور د لا د داخلېدلو نه مخکې چې د یرمی کم ګردانو نو د لای نفي د داخلېدلو نه وروستو به هم هغه ګردان دا برقرار وي.
دغسی چې کله مونږه د یرزوا په گردان باندې لای نفي داخل کو نو د هغې د داخلېدلو نه مخکې چې کوم گردانو نو هغه گردان به د لای نفي د داخلېدلو نه وروسته هم وي. او چې کله مونږه د یدعو په گردان باندې لای نفي داخل کو نو دا په لفظونو کې هیڅ عمل نه کوي. د یدعو گردان چې څنګه د لای نفي د داخلېدلو نه مخکې نو د لای نفي د داخلېدلو نه بعد به هم دغه گردان دا برقرار وي. نو کومې فائدې چې د یرمی د یرزوا او د یدعو گردان ورکولی نو دغه فائدې به د لا یرمی لا یرزوا او د لا یدعو گردان هم ورکوي. خو فرق د مضارع او د فعل مضارع منفي په گردانونو کې به دا وي چې د فعل مضارع په گردان په شروع کې به لا نه وي او د فعل مضارع منفي کم گردانونه دي نو د هغې په شروع کې به لا وي. نو دا مونږ سره د نفي تاکید بالن او د فعل مضارع منفي کم گردانونه وو د ناقص او د لفیف نه نو د هغې د یادولو اسانه طریقه وه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.